بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پرون مونږ د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په امت باندې حقوق ذکر کول. تاسو وړاندې ما عرض کړی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حقوق په امت باندې بېشماره دي، خو موږ به د هغې نه شپږ ذکر کوو. او پرون موږ اجمالا ویلي وو. د هغې نه وړاندې د علمي سیرت اهداف دا ذکر کوو، بیا به انشاءالله د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حقوق ذکر کوو. د علمي سیرت اهداف څه دي؟ د علمي سیرت نه واقفیت حاصلول چې موږ په دې خبردار شو او د دې علم راشي او بیا هغې علم ته عملی نمونه ورکړلی شي، دا مقصود دی. ولی اسلام د کردار نوم دی، د کیریر نوم دی. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمائی سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. ان قریب په خلکو داسې زمانه راتلونکې ده چې د اسلام به صرف نوم پاتې شي او د قرآن به صرف رسم پاتې شي. نو اسلام د کردار نوم دی. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په صحابو چې کم محنت وکړو او هغوی څنګه جوړ کړل او داسې جوړ کړل چې اول یې څوک مشرۍ ته نو تیار او د نبی علیه السلام د صحبت او د محنت په صله کې داسې جوړ شول چې چاته به دعوت ورکولو نو ویل به کونو مثلنا، د موږ په شان جوړ شئ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے غیروں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ نجوم السما جوړ کړل، هادي رهنما او رهبر او پیشوا یو ګرځول همدا صحابه او قرآن ورته سند ورکو. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المؤمنون. نو د سیرت اهداف، اول هدف چې موږ د سیرت علم حاصل کو او د دې د علمیت او د واقفیت نه پس هغې ته عملی شکل ورکو او عمل ته راوړو. دویم قرآن کریم اساس او بنیاد دی. فهم قرآن موقوف په فهم سیرت دی، یا فهم قرآن موقوف په فهم علمی سیرت دی. که یو سړی وایي چې زه د قرآن کریم چې دا پیغام الهی دی، د دې مفاهیم، د دې معانی او د دې مطالب او د دې نه مراد الله تعالی څه دی ځان پوه کم او سیرت او سنت ناخلی، نو دا ناممکنه ده، امپاسیبل ده چې یو سړی به په قرآن پوه شي بغیر د سنت نه، بغیر د سیرت نه، ناممکنه ده. نو فهم قرآن موقوف دی په فهم سیرت باندې. نو ځکه مونږ دا علم
علمي سیرت زده کوو. دغسې دریم هدف یا مقصد د دې علمي سیرت یا د دې فني سیرت دا دی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د اصحابو د جن مبارک نه واقفیت حاصل کو. چا چې د ایمان په حالت کې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم صحبت بیا موملی د هغې د جن نه مونږ خبرداره شو. نو دا هم علمي سیرت دی. ولې دا هغه خلک دي چا چې د وحی نازلېدل لیدلی دي او هغې وحی الهي ته بیا عملی جامه ورکول په خپلو سترګو لیدلی دي. نبی علیه السلام هغې ته عملی شکل ورکړی دی او صحابه کرامو د هغې اتباع کړې ده او مغسې کړي دي. نو ضروري دي چې موږ د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د اصحابو د سیرت نه د هغې د ژوند د حالاتو نه هم ځان خبر کړو. اسلام چې په جزیرة العرب کې غالب شو او 400 پیلو شو، شرق و غرب ته رسیدل شروع شول او خلق فوج در فوج اسلام ته داخلېدل شروع شول. د دغې تاریخ د دغې نشیب و فراز تاریخ او د هغې رودات د سیرت طیبه نه سمجھ ته راځي. هغې دپاره هم بنیاد سیرت طیبه دی چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو. د دارین کامیابي، د دواړو جهانونو کامیابي دا په سیرت طیبه باندې موقوف ده. د دې په معرفت باندې دا زده کول ولې امونږ دپاره مشغل راه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. مسلمان چې خوځي دی چې عمل کوي بیګا سبا د د غم او د خوشحالۍ د سحر او د ماښام احکام کړه وړل خوراک لباس پوشاک دا ټول باندې مسلمان مقید دی چې دی به د نبي پاک صلی الله علیه وسلم جن مبارک ته ګوري او هغسې به کوي. دا د سیرت اهداف دي. انشاءالله زده کوو به او نورو ته بیا هم رسو. بطور تمثیل د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانی پیر دی، د هغې متعلق راځي چې یو مرید ورته هندوانه پیش کا چې نه خورم، ما ته پته نشته دی چې زما محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم دا خوړلې ده او که یې نه ده خوړلې. که یې خوړلې ده نو څنګه یې خوړلې ده؟ او دا په کمال عشق باندې دلالت کوي. د چا چې چا سره محبت وي بیا د هغه فرمان بردار وي، بیا هر عمل کې ناسته ولاړه کې او لباس و خوراک کې هغې نمونې ته ګوري چې زما محبوب چې هغه مونږ دپاره آیډیل دی او نمونه ده او د هغوی په ژوند کې اسوه حسنه ده. هغه زده کول او نورو ته رسول دا زمونږ مقصد دی. بیا سیرت مختلفو خلکو بیان کړی دی، خپلوم بیان کړی دی، پردوم بیان کړی دی. گویا مسلمانانو بیان کړی دی، کفارم بیان کړی دی. خو د مسلمان نقطه نظر جدا دی او د کافر نقطه نظر جدا دی. مستشرکینو
په دې باندې ډېر کار کړی دی او یهودو نصارو ذکر کړي دي. چنانچه د دې دوه پهلو دي. مسلمان چې سیرت ذکر کوي نو د سوچ او فکر داوي چې د قرآن او حدیث په رڼا کې سیرت بیانوي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم بحیثیت د یو نبی او رسول پیش کوي او د نبی علیه السلام په معجزاتو او د نبوت په دلایلو باندې بلا د ستاویل یقین ساتي. دا بیان د سیرت د مسلم اصحاب السیر دی. مسلمان سیرت نگار. د دې په مقابل کې مستشرکین دي چې هغوی سیرت بیانوي خو د نقل په مقابله کې د هغوی د اخیستلو معیار عقل وي. که کوم څیز د عقل موافق دی خو عمل او قبلی یې که نه نو نه قبلی. یو جهت. دویم جهت د مستشرکینو دا دی چې نبی علیه السلام بحیثیت یو لیډر او قائد پیش کوي او د نبی علیه السلام د معجزاتو نه او د نبوت د دلایلو نه انکار کوي. دا فرق دی. نو بلا خلقو په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې بیا لیکل کړي دي، خپلوم کړي دي، پردوم کړي دي او تربورانوم کړي دي. او اکثریت پردی خلق اغیار پدی مجبور شوي دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم اول ګرځولی دی. د تاریخ سل نامور شخصیات یو کتاب دی د یو غیر دین خو اغم پدی مجبور دی په هغې ټولو کې اولین نبی پاک صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی. نو چام چې سیرت بیان کړی دی د هغې دغه دوه جماعته دي او د هغې طریقه کار دغه وي. مصادر د سیرت پنځه دي. بنیاد چې موږ ورته ماخذ وایو چې هغې نه به موږ ته د سیرت د علم پته لګي. هغې نه بنیادي شی قرآن کریم دی اول. دویم احادیث صحیحه دي، قید دی پکې احادیث صحیحه موضوعي ترې نه وتې دي ګوره ځکه د حدیثو ډېر لوی محنت محدثینو کړی دی خو احادیث صحیحه. دریم مصدر او ماخذ د علم سیرت هغه سیر او تراجم دي. څلورم شمایل او معجزات دي او پنځم مستند تاریخ دی. مستند تاریخ دا پنځه بنیادی مصادر دي د دې نه به موږ ته د علم سیرت پته لګي. اوس په امت باندې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حقوق ما ستاسو وړاندې عرض وکړو چې ډېر دي خو موږ ترې نه بنیادي او گویا خلاصې په طور باندې شپږ ذکر کوو چې هغه اول ایمان او تصدیق دی په نبی پاک صلی الله علیه وسلم. دویم محبت او عقیدت دی.
دریم ادب او عظمت دی، څلورم اطاعت او اتباع ده، پنځم درود یعنی صلات و سلام دی، او شپږم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اصحابو او د اهل بیتو ادب او احترام دی. دا اجمال دی، اوس تفصیل کو. اول ایمان و تصدیق. هر مومن د پاره د ایمان لازمی حصہ دا جزء لا ينفک تے، دین بغیر ایمان کامل کے دے نشی. چی پا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با ایمان ساتھی. عقید رسالت د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت باندی ایمان راوڑل، او نبی علیہ السلام چی څه فرمایلی دی اغا حق او سچ دی، اغا منل. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. چنانچہ د کلمه توحید دو جز دی، اول د توحید بیان دے او دویم د رسالت د تصدیق بیان دے. او د دې دویم جز په نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ایمان هغه عقیده ختم نبوت دی، چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء آخر ګڼل، چې نبی علیه السلام نرستو بل نبی نه ذولی نه تشریعی نه بروزی یو صورت کې مراتلون کې نشتا. هغه که مسلمه کذاب وي، هغه که اسود عنسی په شکل وي، او که هغه د قادیان د مرزا غلام قادیانی په شکل کې وي، نشتا. ولی آقای نامدار فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د نبیانو آخر یم، ما نه پس بل نبی نشتا. او بل یو روایت کی راځي انا والساعة كهاتين، ز او قیامت داسیو لکه دا دعا، څنګه چې د دې دوو ګوتو ترمنځ څه شی نشته، داسې آقا نامدار صلی الله علیه وسلم فرمی زما او د قیامت ترمنځ بل شی نشته. او که د چا څه شی راوخدو نو د هغې اپریشن کوو، نو انشاءالله د هغې به اپریشن کوو انشاءالله. نو انا والساعة كهاتين. نو عقیده ختم نبوت او ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دریم چیز د ایمان و تصدیق، دریم جز دا اول حق دی، هغه د عصمت انبیاء. د دې عقیده ساتل چې تمام انبیاء معصوم دي، د خطا او د ګناه تصور تینه نشته. دا هر مسلمان له دا عقیده ضروری ده چې تمام انبیاء معصوم دي، معصوم عن الخطا دي. او الله جل شانه فرمای ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. دا په دې باندې واضح دلیل دی په عصمت انبیاء باندې. او د یوسف علیه السلام په واقعه کې راځي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. مفسرینو دلته ډېر بالبسط بحث کړی دی، دې طرف ته مراجعه وکړئ، ما صرف اشاره وکړه. دا درې اهم ارکان دي په نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ایمان او تصدیق: عقیده رسالت، عقیده ختم نبوت او عقیده عصمت انبیاء. دویم چیز
چې په نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حقوقو نه دی په امت باندې حق دی هغه دی چې محبت او عقیدت چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د هر څیز نه زیات محبت وکړلی شي د حضرت عمر رضی الله عنه واقع کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کوي یا رسول الله د خپل نفس نم او د خپل نفس نم د خپل پلار نم او د خپل پلار نم د خپل اولاد نم او د خپل اولاد نم د مال حال نم او د مال حال نم چې زیات نوي نو کامل مؤمن نشي کېده حضرت عمر فاروق فرمایي خا نو اوس یا رسول الله زما محبت د تاسو سره زما د خپل ځان نم زیات ته زما د خپل مور او پلار نم زیات ته زما د اولاد نم زیات ته او زما د مال حال نم زیات ته دا معیار چې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سره زموږ محبت پیدا شي خو محبت ښکاري دې دپاره علامت هم پکار دی چې پته لګي چې دې محبت ساتي که نه ساتي لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع قاعده او قانون او دستور دا دی څوک چې د چا سره محبت ساتي د هغه فرمان برداره وي لو کان حبک صادقا لاطعته که چېرې ستا محبت د مدني جانان سره رښتونی وي نو لاطعته ته به د هغه اطاعت کې فرمان برداري به کې ناسته ولاړه به هغسې جوړې ولې قانون دا دی ان المحب لمن يحب مطیع څوک چې د چا سره محبت ساتي د هغه فرمان بردار وي او د محبت او د عقیدت اول محبت نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره دغسې ساتل کوم چې حدیث ذکر کړ او د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه مو ستاسو وړاندې کړه او دویم د محبت نشانی او دریم سلف سره او د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اصحابو سره محبت ساتل پچا چې سو ګران وي هغه علاقه م پې ګرانه وي اقبل ذا الجدار وذا الجدار د لیلا مقابل کې عاشق څوک و مجنون چې دا دیوال او هغه دیوال خوښوم ښکلوم چې په دې باندې د لیلا سترګې لګېدلې دي صحابو سره به محبت ځکه ساتم چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحبت ورته ملو شوی دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سترګې پې لګېدلې دي ولی چې موږ ته کتاب و سنت په منځ کې هم دغه صحابه او سلف دا واسطه دي او سبب دي د دې په وجه موږ ته راغلی دی نو دوی سره به محبت ساتو دوی سره به هم محبت ساتو او دریم شی د محبت او عقیدت چې په هغې کې به غلو نه کوو مخکې را روان دی په ادب او عظمت کې دا هم د محبت حصه ده ادب او عظمت دریم شی دی د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د حقوقونه چې د نبی علیه السلام به ادب کوو احترام به کوو او د نبی علیه السلام عظمت به زړه کې ساتو دا د ایمان لازمي حصې دي چنانچه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دنیاوي جن سره موجود وو او صحابه موجود وو
نو صحابه به داسې ادب او احترام کولو گویا کانما علی رؤوسهم الطیر، گویا د هغې په سرونو باندې پرنده ناست دي، پرندې ناست دي او مرغه په داسې بوټي کښېني چې نه خوځي، داسې بیجان صامت ساکت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به وو او دومره به په ادب او احترام ناست. او چې کله دا آیت نازل شو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شماس بن قیس رضی الله عنه یو صحابي دی، اواز یې اوچتو قدرتي فریکوینسي ډېره اوچته وه، په اوچت اواز به یې خبرې کولي، لکه زمونږ چې د بلال مولي صاحب عرفان مولي صاحب اواز اوچت دی، دا قدرتي وي اوچت اواز الله ورکړو. نو د نبی علیہ السلام مجلس ته راتلل پرېښودل او کور کې کېناستو او جړل به او ویل به چې زه هلاک شو. نبی علیہ السلام څو ورځې غایب، نبی علیہ السلام تپوس وکړو شماس بن قیس ولې غایب دی؟ صحابه ورولېږل وایي چا خو دا خبره کوي، نبی علیہ السلام ته خبر ورکړو. نبی علیہ السلام د جنت زیری ورکړو چې راځه ته جنتي، چا ویلي چې ته د اهل نار نه یې؟ نو دومره پورې صحابو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ادب او احترام کړی دی. او دویم ادب او احترام د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د پردې فرمایلو نه پس دی. د دې شک درې صورته دي. یو چې موږ د نبی علیه السلام په روضه مبارکه باندې حاضري وکړو نو الته انتهایی ادب او احترام سره سلام پکار دی او شور و شرابه او اواز اوچتول نه دی پکار، د هغې نه پرهیز پکار دی. او دویم صورت دا دی هر هغه شی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم جن سره یا ذات سره براہ راست بالواسطه یا بلا واسطه تعلق ساتي نو د هغې ادب او احترام کول. په دې باندې زمونږ د اکابرو زمونږ د سلفو واقعات دي چې د حدیثو په درس کې داسې کینی او عین دا د نبی علیه السلام مجلس قراری چې دا د نبی علیه السلام مجلس دی، چې ولې په دې کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه مبارک اقوال او افعال ذکر کیږي. نو گویا دا داسې دي چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مجلس دی. نو هر هغه علاقات یا هغه څیزونه چې د هغې تعلق د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سره وي د هغې ادب او احترام کول. او دریم جزء دا دی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سیرت، تعلیمات، احادیث مبارکه، اقوال مبارکه، افعال، اعمال مبارکه مونږ ته څوک را رسوي، په کومو اسبابو را رسي، د هغې ادب او احترام کول او په هغوی باندې اعتماد کول. دا د ادب او عظمت بیان و. خو دې سره حدود محبت دا ادب او احترام او دا محبت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره دا دی هغه څه وي چې کوم مونږ ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اصحابو د جن نه ملاویږي، چې دومره غلو پکې نه وي چې شرک او بدعت ته ورسي.
د هغې نه ځان ساتل، محبت دی وي، ادب او احترام دی وي، خو داسې حد ته دې ونه رسي چې شرک او بدعت دې پیدا شي. چنانچه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خپل وفات په مرض کې یو وارې وفرمایل چې الله دې په یهودو نصارو لعنت ولیږي چې هغوی د خپلو انبیاو نه قبرونو د خپلو انبیاو د قبرونو نه سجدګاه جوړې کړي، د خپلو انبیاو د قبرونو نه سجدګاه جوړې کړي. نو دغه افراط او تفریط نه به هم ځان ساتو، دومره غلو به هم نه کوو چې ګمراه شو، او داسې بې ادبي به هم نه کوو چې عموم ګمراه شو لکه د تربورانو. د هغې نه به هم ځان ساتو. نو حدود محبت څنګه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د هغه اصحابو رضی الله عنهم اجمعین کړی دی، هغسې به کوو. څلورم حق د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په امت هغه د نبی علیه السلام اطاعت او فرمانبرداري ده. چې موږ د نبی علیه السلام اطاعت وکړو، او الله جل شانه فرمای ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، او ځای په ځای قرآن کې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله اطاعت او د الله د نبی اطاعت. او دا معیار دی که څوک غواړي چې الله ته ورسي نو هغه ته مجبور دی چې ابه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، اله به الله تعالی ته رسي. او د سلفو بیا د دې دوه جزء دي، او د سلفو اتباع ده. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې القصد فی السنة خیر من الاجتهاد فی البدعه. په سنت کې میانه روي اختیارول دا زیات غوره دي په بدعت کې د اجتهاد نه، چې موږ په سنت کې میانه روي اختیار او قول دی چې امرنا بالاتباع، موږ ته حکم شوی دی د اتباع کولو، ونهینا عن الابتداع، او د بدعت نه د اختراع نه موږ منع کړلی شوي، نو اتباع به کوو. بیا په سنت او بدعت کې فرق دی. سنت هر هغه شی دی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نه ثابت وي، بس دا سنت دی، ورنه بدعت دی. او د بدعت نه ځان ساتل پکار دی. صاحب الشریعه صاحب السنه فرمائی من وقر صاحب بدع فقد اعان على هدم الاسلام، چا چې د بدعتي توقیر وکړو د اسلام په منهدم کېدو کې اعانت وکړو. پنځم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حق په امت باندې صلات و سلام دی، درود پاک دی. او د دې الله تعالی حکم کړی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. صلی الله تعالی علیه وسلم. چنانچه علماء لیکلی دي چې په جون کې په هر مسلمان باندې یو واری په آقا نامدار صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل فرض دی، واجب دی.
او بعضې وایي چې نه په هر مجلس کې یو ځل درود ویل واجب دي. بیا علما وضاحت کړی دی چې کوم مجلس کې د نبی علیه السلام ذکر وشي او مجلس بدل نه وي نو هغې مجلس کې یو واري درود ویل واجب دي او بیا مستحب دي چې بار بار ذکر کیږي بیا درود شریف ویل مستحب دي. داسې د ادب ذکر او د سلفو ذکر مو شو نو د نبی علیه السلام د اصحابو نوم راشي ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، زبیر بن العوام رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه. آداب دي داسې د نورو اکابرو د علماو تابعینو تبع تابعینو رحمه الله او د الله جل شانه نوم راشي نو عز وجل یا جل شانه او ویل پکار دي. دا آداب دي. حدیث کی راځي من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرة. څوک چې په ما یو واري درود وایي الله جل شانه په لس رحمتونه لیکي. او ګڼ شمېر احادیث د دې په فضایلو کې راغلي دي. شپږم د صحابه کرامو د نبی علیه السلام شپږم حق هغه دا دی چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اصحاب احترام او محبت په زړه کې وي. ولې چې صحابه رضی الله عنهم اجمعین معیار حق دی. صحابه معیار حق دی او دا سرټیفیکیټ دا سند ورته الله جل شانه ورکړی دی او نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ورکړی دی. الله جل شانه فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم چېرې تاسو ایمان راوړئ څنګه چې صحابه وروړي نو فقد اهتدوا. او واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس داس ایمان وروړي څنګه چې صحابه ایمان وروړي دي. دینه پته ولګېده چې صحابه معیار حق دی، د حق معیار دی. الصحابة كلهم عدول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا. تاسو کې دو سيزونه ما پرېښودي دي چې دا تاسو دواړه ونیول نو هرگز به ګمراه نشي. یو کتاب الله دی او یو سنت رسول الله دی. بهر کیف صحابه ټول پټول عدول دي او مونږه سید احمد شهید یا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه جمعې دی خطبه کې اورو حدیث هر ماشوم هر بچی ته پته ده اصحابی کالنجوم څنګه دی نه جی نه دا خطبه کې چې وایي د جمعې خطبه کې الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی. زما په صحابه په حق کې ایمان او الله تعالی نه ویریږي. صحابه په حق کې الله تعالی نه ویریږي. لا تتخذوهم عدوا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. نو د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د اصحابو
رضی الله عنهم اجمعین سره محبت ساتل د هغې احترام کول او هغې پسې نازیبا څه نه ویل ولې چې دا عظیمه واسطه ده مونږ ته د دین د رارسولو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د قول د فعل د عادت او د خصایل مبارکه د دې په واسطه مونږ ته رارسېدلي دي د دې په وجه به مونږ نبی علیه السلام ته رسو او د دین په صحیح معنا مفهوم او مطلب به پوهیږو څوک چې غواړي چې د فتنو نه بچ شي او د دین په صحیح مفهوم او مطلوب باندې پوه شي نو دی مجبور دی چې دی به د صحابه جون ګوري دی به سیر الصحابه ګوري دی به اسد الغابه ګوري او دی به د هغې نه نمونه اخلي مثال اخلي او بیا بیا عملي کوي او د فتنې نه به پې ځان بچ کوي الله جل شانه دی په دې د عمل توفیق راکړي لولا کلمه عنوان تیرا فرمان خدا فرمان تیرا لولا کلمہ عنوان تیرا فرمان خدا فرمان تیرا پیغام خدا فرمان تیرا ایمان خدا ایمان تیرا تیری محبت دین میرا اور دین تیرا آئین میرا تیری محبت دین میرا اور دین تیرا آئین میرا ہر لفظ پہ تیرے یقین میرا عرفان خدا عرفان تیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم